بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اعتکاف یو داسې فضیلت والا عمل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله جعل الله بینه وبین النار ثلاث خنادق. کم انسان چې یو ورځ د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو، الله عز وجل بر دی انسان او د جهنم په منځ کې درې خندقه فاصله چې کوم دی پیدا کی. کل خندق ابعد مما بین الحافقین. د یو خندق فاصله به دومره لکه د ځمکې او د اسمان عمره فاصله چې څومره ده، دومره به دا انسان الله عز وجل د یو ورځې په اعتکاف باندې چې کوم دی د جهنم نه لرې کی. بل حدیث کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. کم انسان چې د رمضان د اخیری عشری اعتکاف کو دا دارنګ دی لکه 2 حجونه او 2 عمرې چوکي. نو دا فضیلت صرف د سړو د پاره نه دی، دا فضیلت د زنانو د پاره هم دی. خو د زنانو د اعتکاف صحیح طریقه چې کوم دی دا څه شی ده، نو هغه درته بیانوم. اوله خبره دا ده چې کومه زنانه اعتکاف کوي که هغه شادي شده وي، هغه د خپل خاوند نه تپوس کې اجازت واخلي. که خاوند اجازت ورکړو نو هغه به اعتکاف ته کینی، که خاوند اجازت ورنکړو اعتکاف ته به نه کیني. خاوند دپاره هم دا مناسب نه دي چې هغه بغیر د څه وجې نه چې کوم دی خپله کوروالا د اعتکاف نه منع کړي. چې خاوند اجازت ورکړو بیا په 20مه روژه باندې د ماښام یعنی نور پریوتونه مخکې چې دا خپل د اعتکاف والا ځای ته چې کوم دی ننوتي د نیت د اعتکاف په نیت سره. د اعتکاف نیت دا دی چې انسان په زړه کې دا نیت راشي، دا خبره راشي چې زه رمضان د اخیری عشرې مسنون سنت موقته اعتکاف چې کوم دی دا کوم، زړه کې دومره خبره راشي بس دا کافي دی. زنانه به اعتکاف کوم ځای کې کوي؟ نو کور کې چې کوم ځای د زنانو د عبادت دپاره خاص وي چې هغې ته مسجد البیت ویلی شي، د کور جومات، په هغه ځای کې به زنانه چې کوم دی اعتکاف کوي. که مخکې نه یو ځای مقرر نه وي نو دغه ټایم دغه موقع باندې مقررول پکار دي او هغې نه پردې وغیره چې کوم دی دا تعول پکار دي. اوس چې کله زنانه په دغه ځای کې اعتکاف ته کېناسته نو بیا دا صرف د 2 خبرو دپاره د دغه ځای نه راوتی شي. یو خبره هغه حاجت شرعي دی، که شریعت مطابق څه حاجت دی ته پیښ شي او هغه هلته نه پوره کېږي، د هغې د راوتو دپاره چې کوم دی دا د هغې د پوره کولو دپاره دا بهر راوتی شي. مثلا انسان مونځ کوي، مونځ دپاره د اودس ضرورت دی، د اودس ترتیب په هغه ځای کې برابر نه وي نو اودس چې کوم دی یو شرعي ضرورت دی، د دې دپاره دا د دغه اعتکاف والا ځای نه چې کوم دی راوتی شي. دویم طبعي ضرورت دی چې دا رنګي چې هغې نه مطلب دا دی بغیر د انسان گزاره نه کېږي. مثلا قضای حاجت وغیره شو نو دا د انسان مطلب دا یو طبعي ضرورت دی، د دې نه بغیر چې کوم دی گزاره دا نه کېږي. نو دې دپاره دا زنانه چې کوم دی دغه معتکف نه راوتی شي. نوره به دا چې کوم دی بغیر د ضرورت نه دغه ځای نه روزي نه، د دې 2 شرعي او طبعي سخت ضرورت نه علاوه که روته د دې اعتکاف به ماتي. دغه دننه ځای ته دې ته مطلب دا دی خلک ورتلی شي، خاوند هم ورتلی شي، خبرې اترې حال چال چې کوم دی د دې پوښتنه کولی شي. البته د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کوم د زوجیت حقوق دي هغه چې کوم دی هغه تعلق نشي قایمولی، که هغه تعلق قایم کو اعتکاف به چې کوم دی مات وي. دغه رنګې بل محرم انسان هم ورتلی شي تپوس پوښتنې دپاره، خو دا به چې کوم دی نه روزي. ټیک ده. بله دا خبره هم انتهایی ضروري ده د زنانو دپاره چې دا به د خپل ماهوارې بیماری نه پاکه وي. که دغه بیماری په دغه حالت کې چې کوم دی اعتکاف نه کېږي یا د نفاس د بیماری په حالت کې هم چې کوم دی اعتکاف نه کېږي. لہذا که یو زنانه ته خپل عادت معلوم وي او د هغې ته مطلب د دې خبرې اندازه وي چې زه اعتکاف کې کینم زما بیماري به راځي، نو دې دپاره بیا اعتکاف ته ناسته چې کوم دی دا نه ده پکار. که کېناسته او بیماري راله په کومه ورځ باندې په هغه ټایم به اعتکاف ماتئ. صرف د هغه ورځې قضا به روړي، د کمې ورځې اعتکاف چې کوم دی مات کړو. که په روژه کې دننه دوباره مطلب دا ښه شوه نو هماغه روژه کې دې قضا روړي. که د روژې نه بعد چې کوم دی ښه شوه نو بیا به د دې اعتکاف دپاره یو ورځ روژه هم نیسي او د دغه ورځې اعتکاف چې کوم دی د دې قضا به روړي. باقي دننه د دغه معتکف کې دننه دغه خپل پرده کوم ځای چې دې ځان له خاص کړی په دغه کې دننه دا کار وغیره کولی شي. کم کار چې هغه ځای کې کېدی شي مطلب دا دی ګنډل وغیره یا داسې ټوټه پوټه کار چې کوم دی هغه هلته کولی شي. دغه رنګې که د روټۍ پخلي ضرورت راشي نو دا هم په هغه ځای کې دننه کولی شي، خو دغه ځای نه به روزي نه. خو د اعتکاف مقصد چې کوم دی هغه مطلب دا د لیلة القدر د شپې تالاش دی. د دې ټوله توجه دې طرف ته پکاره چې د شپې عبادت کې مصروف وي، چې لیلة القدر کومه شپې چې هغه د دې په عبادت کې چې کوم دی راشي او هغه شپې د عبادت فضیلت چې کوم دی دا حاصل کړي. باقي هغه ته خبرو اترو کولو کې څه حرج نشته، خو کوشش دا پکار دی چې دنیاوي خبرې دا ونه شي
او زیات میل میلاپ نه دی پکار، ځکه بیا د اعتکاف هغه مقصد چې کوم دی هغه فوت کیږي. د اعتکاف مقصد دا دی چې ته په دې میاشته کې په دې 10 شپو ورځو کې د الله عبادتو کې د قدر د شپې ثوابونه چې کوم دی دا حاصل کی. بیا هغه یو اختلافي مسله ده، خو ما اختلاف د دې د منځ نه وویستو. ساده مسلې مې ستاسو ته بیان کړي چې بعض علما په دې کې اختلاف کوي چې زنانه دپاره په کور کې اعتکاف نشته دی او په جومات کې اعتکاف پکار دی. بهرحال په جومات کې نن سبا څوک نه کوي، نو جومات کې اجازت ورنه کوي او کور کې ورنه کوي، نو بیا زنانه بالکل د اعتکاف د اجر نه چې کوم دی محروم پاتې کیږي. دغه وجه زمون فقها دا و چې زنانه په کور کې اعتکاف چې کوم دی اقول شي. کم تفصیل میں چارتا بیان کو ردی تفصیل مطابق